قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي، جنت تزا، خو د دې سړي یوه پیسه در باندې ورکړه. ورکه نو بیا ځه دی به منډه کي چې ما سره خو پیسې ډېرې وي، نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دی به ورپسې ورټوپ کي، پیسه به راوالي چې پاس راځي، نو پیسه به دې بیا وروغورځي، او یا زره کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه پس یوه لیشت ځمکه دې چې پردی لاندې کړې وه، یوه لیشت ځمکه، دا اووه واړه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پېښ، دا اووه واړه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پېښ. یو لیشت. پرون مې په یو قبر تقریر کولو، ما وی خبره واورئ، دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې، د ملا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري، به باد آمد او به باد رفت، خو یو ټکی ومنئ، یو چې یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته وی سال دی، هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوې چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي. نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي، نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوې چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم. الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه، دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه رالیږلي وو او هر څه نه پوه وې، اوس یې سم نه کېږي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ وکئ، موږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ یو، د تباهۍ طرف ته روان یو، د ترقۍ طرف ته نه یو روان. دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی، ملک په تړقۍ روان دی، ملک ستا په تړقۍ، ملک ستا د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ. هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره د هغې علاج دی. غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی. تاسو وګورئ د بجلۍ په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی دی، فیول ټیکس. فیول ټیکس په هر بل کې 100 یو نیم 100 200 تا به بجلی نه خرچ کړي وای، به دا فیول ټیکس دی. ستا د ملک پیداوار دی بجلی، ستا د ملک، او په هغې کې د دوی چې څه خوښوي هغه در باندې لګوي. انکم ټیکس وګورئ، انسپیکټر